مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی دا. یو زنانه وا مالدار وا بیمار شوه، ماشوم لوري پیدا شوه، هغې ته د ګرم خوراک ضرورت و. نو خپل نوکر ته وی چې لاړ شه، کم عمره نوکر وړوکی، هغه نوکر ته وی لاړ شه بازار ته دا پیسې والا په دې باندې دا خوراکونه مال راوړه. دغه ماشوم په بازار کې سودا کوي او دل یو ملنګ په نظر راغی. دغه ماشوم سره ملنګ ملو شو. دا ملنګ وته وی چې ستا د مالکی لور شوې ده. دا ماشوم حیران شو چې دته څه پته ولګېده. دی ورته وایي او زما د مالکی لور پیدا شوه. نو دغه ملنګ ورته وایي چې ښځه پام کوه، دا ماشومه چې غټه شي دا به 100 ګناهونه پوره کوي او د دې نه به 100 زناګانې پوره کیږي او آخر کې د دې مرګ د جولاګي د لاسه وي. په کور کې په دوړو کې چې جالي جوړ شي او په هغې کې جولاوي وي، د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي. نو دا نوجوانو خو په خپله باندې د دې جینۍ نه کرکه شروع کړه چې دا دونه غټېږي او 100 زناګانې ترې کوي، نو دا خو به ډېر خلک خراب کي، بدعملۍ طرف ته به راغب کی. دا خو فتنه ده، راشه د دې اوس انتظام کول غواړي. هغه پیسې چې کومې مالکې ورکړې په هغې باندې 13 چاقو واخیسته. کور ته چې لاړه مالکې پاسېدلې اخوا څه پسې ورغلی. دا ماشوم راغلی دی، دغې جینۍ چې نوې پیدا شوې ده، یو 100 ګینټو د هغې لی په خېټه باندې چاړه لاسوکه کېښوه، وردن یې کو ریخ کو خېټې ولوشلوله. چې ماشوم یې چغې کړي دي، دا ماشوم د دې متختېد پټ شو چې ته داسې ګمنام ځای ته لاړ چې دا ماشوم اړو هلته چام نه پیژنده او د په خپل خیال مطابق دا ماشومه وجلې ده، خو دا خو مړه شوې نه ده. اوس دغه جینۍ رو رو راغټېږي او دا ماشوم هم په بل علاقه کې رو رو غټېدو خواري مزدوري شروع کړه. دونه زمانې پکې تېرې شوې چې دا ماشوم پوخ زلمی شو، ډیره زمانه پکې تیره شوه. نو د دونه مزدورۍ کړې وې، مال دولت یې ګټلی و چې ښه مالدار شو، د کلي په خانانو کې د شمار شو. نو چې دا کم کلي کې د دا واردات کړي همدغې کلي ته راغی او عالیشان بلډینګ او محل یې ودرو، ښکلی کور یې ځان له جوړ کړ. وایي چې ښکلی محل او کور یې جوړ کړ. بیا د کلي مشره ښځه وه، هغې ته یې وایي چې یاره ماله د نکاح انتظام وکړه، څوک رشته راله وګوره. نو دغه ښځه چا کره لاړه او یوې ماشومې د رشتې غوښتنه وکړه. او یو بوډۍ ښځه وه، هغې ورته وایي چې یاره دا خو دونه مالدار دی، زه به وله دا خپله لور په نکاح ورکړم. نو چې هغه لور یې په نکاح ورکړه او د سره رخصتي وشوه، واده شوه، وخت تېرېده. په لومبي ملاقات کې د دې هلک د جینۍ سره خبرې کېدې. نو د جینۍ ته تپوس وکړه چې یاره تا خو موږ نه پېژنو، ته څوک یې، د کوم ځای نه راغلی، پلار نیکه خاندان رشته وغیره. نو ده ورته وایي چې یاره زما خو څوک نشته، زه خو ډېر په ورکوټوالي کې یتیم شوی او بې څوکه یم. بیا ترې د هلک تپوس کوي ته څوک یې؟ نو دا جینۍ ورته وایي چې یاره ما سره خو یو ناشنا حالات په پخوا زمانه کې په ورکوټوالي کې شوي و. وایي څه حالات؟ وایي ما خو ته خو یاد نه دي، خو یې مور راته وایي چې ته پیدا شوې، زما یو نوکر و، هغه ته په خېټه په چاړه والې وې، ته یې مړه کولې، هغه تښتېدلی و. دا نوجوان ورته وایي چې هغه هلک ته پېژنې؟ نو دا جینۍ ورته وایي چې نه زه خو یې نه پېژنم. نو دا نوجوان ورته وایي چې هغه هلک زومه د دې کلي نه تښتېدلی وم او اوس خو ما وایي چې څوک به مې نه پېژني. نو دې نوجوان یقین نه کو چې دا به هغه جینۍ وي. نو دې جینۍ ورته د خېټې د چاقو هغه زخم وښودلو. نو د دې نوجوان په یقین شو چې او دا خو ما وجلې وه، خو دا بد شوې ده د مرګه. نو بیا دې جینۍ د دې هلک نه تپوس کړی دی چې تا زه ولې مړه کولم. نو دې هلک ته هغه زړه خبره د ملنګ را یاده شوه چې دا خو یې ما ته ویلي چې دا به خرابوي او 100 ګناهونه به برابروي. نو ما په دې نیت وجلې. نو دغه جینۍ ورته وایي چې یاره ما نه خو همدغه غلطۍ شوي دي،
سونه شوي دي وی وته یو په ګوتو باندې اوشمې چې سلزله رانه ګناه شوی ده. د دې نوجوان خپوخ یقین داغه ملنګ په خبره باندې اوس جاغو خو ریشا ویلې دي. الله وته راز کار کړو. نبی دې جنې ته وی چې دا خبره داغه ملنګ ریشا شو نو بیا یو خبره غبلم کړي د چې د دې جنې مرګ به د جولاګي د لاسي راجینه ویری تا زما خو به مرګ د جولاګي د لاسي نو دا خو خاوند ډیر مالدارو په بل علاقه کې د شیشو یو محل جوړ کو او هغه د شیشې محل داسې چې د دې طرف هم بار ارسخکاری د بار نه دن ارسخکاری او د دوړې د ګرد او د غبار دراتلو اس امکان او گنجائش پاتې نشو. داسې عالیشان محل جوړ شو چې ټول د شیشې وو. وې دا خزه خاون یو ځل په شیش محل کې دننه بیٹ کې ناس دی او داسې په شیشه باندې دنه طرف نه یو جولا را روانو. دا به ډیره یریده خو وي دی خاون ورته وی چې ته پام کوه ګورې د دې جولا د لاسه ستا مرګ لیکلی دی. وایي دغه وخت کې دا جینۍ پاسې دغه جولا یې ځان ته په ځمکه راواچو په کیړی باندې وو هغه جولا مرګ ته ورنږدې شوی دی. هغه کیړی په خپه کړه او داسې د خپه پې راښکه چې ښه پوره چخڼي شي چې مړ شي. د ده د لاسه به زه مرم دا نن زما د لاسه مړ شو هغه جولا. نو چې خپې پې راښکه نو د جولا خېټه وي هغې کې زخري نو چې خپې پې راښکه نو وي دغه زخرو یو کړس نارې که او د دې جینۍ د مټې ګوتې په دې نوک په دې اورې هغه زخر را پرېوتل. هغه خپرورو پسخا کېدو په پړسېدو شوه. اخر کې مرګ یې د دغې جولاګي د لاسه شو. نو د دین اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تاسو چې کم ځای یې دا مرګ به تاسو را لاندې کوي اگر که تاسو په محکمو برجونو کې ځان محفوظ کړي بیا بم دا مرګ تا را لاندې کوي. ته مخکې دی د پسې خو تا به را لاندې کوي تا به شا به درله لګوي. نه چې مرګ خامخا راځي نه د دې دپاره بیا تیارې خامخا پکار دی. الله رب العالمین دې زموږ په آخر وخت کې کلمه نصیب کی د قبر او د حشر د عذابونو نه دې الله وساتي. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.